أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. سورة توبة سورة نمبر آیات. په دې آیات کې هم ترغیب د جهاد ته او هم دا مسله ذکر کیږي چې مؤمنان بر دوه امتحانونو نه خامخا تیریږي. یو امتحان به د جهاد او دویم امتحان به د براءت او د بایکاټ. کم چې د وخت ظالمان دي مخکې نجباس تیر شو، د داسې خلکو سره جهاد کول د مسلمانانو یو ازمایش او امتحان دی او دینه به دوی تیریږي. دویم دا چې کم خلک د اسلام او د شریعت مخالف او دشمنان دي، د هغه خلکو نه براءت او بایکاټ د امتحان نه به هم تیریږي. دا امتحان به دوی تیری. الله تعالی وایي ام حسبتم ای تاسو ګمان کوئ. دته استفهام انکاریه وایي، یعنی تاسو له ګمان کول نه دی پکار. ان تو ترکو چې تاسو پرې خدای شي دسي امتحان در باندې نه. ولما يعلم الله الذين او الله به نه معلوم کړي په علم ظاهري سره هغه کسان جاهدوا چې هغه جهاد کوي منکم استاسو نه. باطن الله تعالی ته معلوم دی، لیکن ظاهر باندې هم دا غوي حالات واضح کول د الله تعالی طرفنا مقرر شوی ده. نو الله تعالی په علم ظاهری سره نه معلوم کړي هغه کسان جاهدوا چې جهاد کړي منکم استاسو نه. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله او هغه چې نه نیولي بغیر د الله او د رسول نه ول المؤمنین بغیر د مؤمنانو نه ولیجه رازدار. نو اولنۍ حکم د جهاد چې بتاس کو مجاهدین الله تعالی معلومي، او دویم حکم د براءت چې د الله او د رسول او د مؤمنانو علاوه د نور خلکو نه با د دې کس بایکاټ هغه سبب پټ رازداری نه ساتي. مفسرین لیکلي چې دا آیات هغه وخت نازل شو چې د مسلمانانو منځ کې کمزور ایمان والا خلک هم موجودو او منافقین، سوچا منافقین به هم موجود چې هغه حقیقت کې د اسلام نه نفرت لارو او ظاهری د اسلام برابر کړو. هغه خلک هم موجود چې د اسلام اظهار کړو لیکن په اسلام پورا اعتماد نه و. نو دوی به داسې کوله چې د مسلمانانو خفیا رازونه به کافرانو ته بیا نقلول او خیال دا و چې ښکارم شکل د مسلمانانو سره کې مسلمانان غالب شي چې موږ قسم دوی سره ښکارا باندې یو او کافران غالب شي چې هغه سره پټي دوستانی نیول هغه ته هم معلومات ورکو. نو لهدا زموږ لپاره به شکست لار پیدا نشي. مذبذب خلق مذبذبین بین ذلک لا اله الا الله ولا اله الا الله. الله تعالی د دې خلقو د بیلولو لپاره د آیات نازل کړ چې تاسو باندې امتحان لازمي راځي. په تاسو کې به د مجاهدین او د الله لپاره د بایکاټ او د براءت خلق به الله تعالی معلومي. نو په دغه سلسله کې به دا امتحان په تاسو باندې خامخا راځي. د دې نه معلومه شو چې امتحان الله تعالی په مؤمنانو راوړي، په کافرانو امتحان ناراضي. په کوم خلکو چې دا حالات تیریږي د مؤمنان دي. نو د دې نه متاسو د هغه خلکو سوال ذهن ته راشي، د هغې جواب باندې به تاسو پوه شئ چې هغه جهاد مستقل د عذاب قسم ګڼي، عذاب یې ګڼي. کوم وطنونو ما کې چې جهاد شروع دی د کفري طاقتونو سره، نو خلک وایي چې یاره دا ازاریان دي، دا سودخواره دي او داسې خوشي نومونه ولګدي بدنامول لپاره. حالانکه کم کس چې د امتحان نه تیریږي، نو امتحان دا علامه د ایمان ده او چې بیا څومره ایمان نو دومره په امتحان چې څومره ایمان قوي دومره امتحان د قوي امتحان او چې څومره ایمان کمزوري تاسو امتحان په هغه درجه باندې کمزوري کیږي. نو دا د عذاب علامه نشو. عذاب هغه صورت کې دی، د عذاب او د امتحان فرق مخه موږ تاسو ته ویلي دی. امتحان چې کله شروع شي نو سخت وي لیکن زړه مطمئن په خپل کار باندې سره مکمل مطمئن چې دا ټیک دی. او عذاب دې ته ویل کېږي چې سخت به همي او بے اطمینانی به همي، اطمینان او سکون به کې بالکل نه. دا یو ښکار علامات دي د عذاب او د امتحان. ولیجه چې کم دینو هغه کس ته ویل کېږي چې کم باندې اعتماد کېدی شي او کم کس ته سړی پټ د راز خبرې وته وي، هغه ته ولیجه وي. نو دینه معلومه شو چې د الله او د رسول او د مؤمنانو نه علاوه، یعنی د خپل اسلامي ورولۍ د برادرۍ نه بغیر کفار د خفیه معلومات نقلول دا قطعی کفر دی او دا د ایمان نه بری سره انسان بهر کیږي. دې معنی ډېر زیات روایت په حدیثو کې شته چې برځه کپ ان شاء الله باقي باسو. والله خبير بما تعملون. الله تعالی خبر ده په هغه کارونه باندې چې تاسو یې کوي.
ستاسو ټول کارون الله تعالی خبر دی ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر ندی جائز ندی مناسب د مشرکانو لپاره ان يعمروا چې جوړ کی مساجد الله جماعتونه د الله تعالی شاهدین علی انفسهم په داسې حال کې چې گواہی کوي په خپل ځانونو باندې بالکفر د کفر دا آیت چې کوم دی په رد د مشرکینو کې نازل شوی دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي و چې کله زما پلار عباس رضی الله عنه گرفتار شو بدر په جنگ کې او بجیل کې ناست نو صحابه کرام په سره او ډېر د شرک او د کفر په وجه باندې ډېر پیغورونه ولا ورکړو چې ته یو مقدس خاندان سره تعلق لري ملت ابراهیمی د خپل نسبت کې د خانقاهي خادم ځان ته وي استاد بت پرستۍ د ګوره د بت پرستانو سره ودرې دوره ته ګوره ته تاسو سره مناسب نه ډېر غلط کار دی کړی دی به د نبی عليه السلام تر یو دا کار دی کړی دی نو عباس هغه وخت چې د مسلمان شوی نه دی دا ورته ویل چې ګوره تاسو زما کمزوري بیانوي چې کم کارونه می خراب دي خو زما خصيبتونه تاسو یاد نه کړو موږ د خانقاهه کې دنه عبادت کوو د خانقاهه تعمیر او حفاظت کوو حاجیانو لوبو ورکو او زمونږ په سر باندې خو د خانقاهه لوی لوی وحدي منصبونه په سر دي ډېر غټ کارونه موږ شروع کړي دي تاسو د هغې ذکر نه کوئ یو بت راله یادوئ یو بت پرستي راله یادوئ او د بت پرستانو مرسته راله یادوئ نو په دې ټایم کې د ده په رد کې الله تعالی د آیت نازل کړو چې که تا ښه کارونه هم کړي دي خو چې کله ته یې مشرک نو ستا د ښو کارونو هېڅ حیثیت نشته نو الله تعالی وایي ما کان نه دی مناسب للمشرکین مشرکانو لپاره ان یعمروا چې جوړ کړي یعمروا د دې مصدر عمارت راځي جوړول او جوړول د جوړولو کې تفسیری مظهری وایي دې کې درې قسمونه دي یو د بیلډینګ د جماعت د بیلډینګ جوړول دي دغه دیوالونه دروازې فرشونه نو دا هم په یعمروا کې داخل دي دویم چې کوم دی د جماعت ته حاضرېدل د هغې صفایي کول او د هغې حفاظت کول وای دا هم په دې کې داخل دي دریم د بدې کې دنه عبادت کول ذکر اذکار کول دې کې دنه علم حاصلول وای دا درې وانه د تعمیر د مسجد کې داخل دي او دې بده باندې هغه تفسیر مظهری ډېر دلایل احادیث په حواله سره هم ویلي دي اوس دې ځکه چې دې کم په کم سیز باندې نازیدل مشرکانو چې کم تعمیر یاداو نو هغه تعمیر د خانقاهي جوړول داغي کې دنه صفائی کول او خدمت کول او داغي مشرکانه عبادت درې وانه خبرې پکې شامل دي نو دوی له پکار نه راځي دا درې وانه کارونه د الله تعالی په کور کې وکړي نو که خانقاهه د الله تعالی هر جماعت چې د مشرکانو له نه پکار شي دا جوړ کړي شاهدین علی انفسهم بدذ حال کې چې گواہی کوي په خپل ځانونو باندې بالکفر د کفر خپل ځانونو ته کافران څنګه وي نو ودې کې تفسیر مظهری وایي چې د دې د کفر اقرار بری طریقه باندې دی کله چې عیسایانو نه تاسو وکړي چې په کوم مذهب باندې نو غیبت وایي چې موږ به نصرانیت باندې خپل د کفر نو مخلي که يهوديانو نه تاسو کې موږ يهوديان یو دغه شان کې د مکه د مشرکانو نه تاسو وکړي نو د خپل بت پرستۍ اظهار کوي نو د دې په دینوم کې د په خپل باندې کفر موجود دی او دویم دا چې عملاً دوی کفر کوي په خپل عمل سره هم کفر ثابتوي يهوديان چې کوم کفر کوي عیسایان چې کوي مشرکان چې کوم کوي نو دوی د عمل هم ثابتوي چې مشرکان یو نو دغه عمل یا دغه خپل د کفر نوم اخیستل د خپل ځان باندې کفر کوي الله تعالی وی اولئک دا کسان حبیطات اعمالهم زائد عملونه دوی اعمال له استعتبار نشته که څومره عملونه وکي الله تعالی په نزد قدر نشته ولی زګد اعمال قبل دل لپاره ایمان شرط دی چې ایمان نه نو عمل نه قبلي که څومره عمل قبليږي نه اوس دې ځکه کې بتاسو د ملحدینو د دهریانو کمونستانو یو خبره ذهن ته راشي هغه وایي چې اصل مذهب چې کوم دی نه انسانیت بس د انسانیت قدر کوو دا دینم دی ورشي او چې د انسانیت قدر د پکې نه وای تا کې دینم نشته انسانیت قدر مر لاړو دا یو قصه ده نو هغه وضاحت هم لاندې قشانت شو انسانیت د څه شی دی د هغه د کوم د الله تعالی دین خدای د انسانیت دی او دغه انسانیت خدمت بسانه کله قبلېږي چې ایمان لري چې ایمان نه لري دا خدمت یې هم نه قبلېږي او چې کله ایمان لري نو بیا دغه اسلام او شریعت ته د انسانیت د خدمت طریقې خو لري ځکه د دنیا په تاریخ کې هم نه لري چې د بيدین خلکو د انسانیت قدر کړي د خدمت یې کړي دي همیشه د ظلمونو او د وحشتونو داستانونو خالي مشور دي نو د انسانیت قدر خو چانه دی اورېدلې
نو الله تعالی وایي چې دوی عملونه ضایع دي، یعنی عملونه خو ښه کړي دي، د جماعتونو خدمت دی، لیکن ضایع د الله تعالی باندې قدر نشته، ثواب ته نه ملایويږي. الله تعالی دې بدله نه ورکړي، ځکه بدله هغه چاته ورکوي چې اعمال قبول او اعمال اله قبليږي چې ایمان لري، د بیمان کس اعمال نه قبليږي. وفي النار هم خالدون، ابور کې بدوی همیشه دوی کافران دي، نو چې کافران دي نو ور کې به همیشه پراته. دی آیات کې د دې نه چې کوم مسائل معلوم شو، شرعي مسائل اشارتان کوم چې امام شامی رحمه الله ذکر کړی دي، هغه دا دي. یو مسله دا معلومه شوله چې کم کس د جماعت په جوړولو کې د شوقي دی او محبت سره لري، په تعمیر د مسجد کې چې کوم دی نو د پوخ دی، او تعمیر په درې طریقو باندې دی، د دې د بیلډینګ جوړول، هغه کې ذکر اذکار عبادت او تعلیم د پاره د اصلاح کول د پاره راتاګو، دغه شان د کې د هغې حفاظت او صفایي دا پکې شامل دي. نو کم کس چې په دې خبرو کې یو خبرې سره دی تړلی و، یا مستقل لمانځه پابند جماعت ته راځي، او یا دا سړی چې کوم دی مستقل جماعت حفاظت کوي او د هغې کې د هغې خدمت کوي، یا جماعتونه جوړوي د الله تعالی د رضا دپاره، نو وایي د دې په ایمان باندې تاسو ګواه شئ چې دا کلک مؤمنان دي، دا مسلمانان دي، او د دې په ایمان باندې تاسو ګواهي ورکړئ. وایي د دې ځکه چې دلیل په دې باندې دا دی چې دا دویم آیات دی چې انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. دویم مسله دې دا معلومیږي د دې آیات مبارکه نه چې کله یو کافر چې کوم دی په یو جماعت کې پیسې ولګوي، د دې بس حیثیت شرعي حیثیت. معارف القرآن په دې معنی هم د مختلفو کتابونو حوالو په مناسبت سره لیکلي دي چې دې آیات مطلب دا دی چې د جماعتونو متولي جوړېدل یا د شعائر الله متولي او اختیارمن جوړېدل د کافرانو لپاره شرعاً ناجایز دي. د جماعتونو کافر د جماعتونو مشر کول، د نورو شعائرو مشر کول چې کوم اسلامي شعائر دي، شریعت د اجازه دی نه ورکوي مسلمانانو ته چې تاسو د دې مرکزونو مشري کافرانو ته ولګي، دا ناجایز دي. وایي د آیات مطلب دا دی ځکه چې د مکې قریش چې کوم هغوی غټ په خارې په دې خبره باندې کوو چې موږ د خانه کعبې متولین او د هغې اختیارمن خلک یو، خانه کعبې اختیار موږ سره دی. دویمه دا چې که په دې کې د کافرانو پیسې ولګي دا څنګه دي، نو په دې کې چې کله د کافرانو یو داسې خلک چې هغې دا یو ښه کاری ګڼي یا هر څه اراده چې لري خو د جماعتونو د آبادولو دپاره پیسې ورکړي، نو دغه جماعتونو کې لګول شرعاً معارف القرآن ذکر کړي دي چې د شامي په حواله باندې چې دا شرعاً جایز دي، په دې کې منع نشته د اکثر علماو په نسبت باندې. خو په یو شرط باندې، شرط به یې دی چې دغه پیسې ورکول چې کوم جماعتونو له ورکړي دي، د دغه جماعتونو له ورکړو پیسو به د دوی نه څه مطالبات نه وي، داسې ناجایز مطالبات به نه وي چې کوم د اسلام او د مسلمانانو سره ټکراو لري او د مسلمانانو د اتفاق او وحدت او د هغوی د عزت او دین دپاره پکې څه خطر موجود وي، نو بیا جایز دي. که داسې شرط پکې موجود و، دوی پټ هغوی دپاره کار کوو، د هغوی دپاره مسلمانانو کې فرقهواریت خوراو، د مسلمانانو دپاره پټ معلومات جمع کول او هغوی ته یې منتقلول، نو دا خو بیا مرجع شولې، دا خو جماعتونه نه شو، دا خو د کافرانو مرجع شوي، نو دا شی شرعاً ناجایز دی، په دې کې ملوث کېدل بیا ګناه ده. او که بلا شرایطي شرطونو نه بغیر نو بیا اخیستل جایز دی. دا د جماعتونو هغه منفي طرف و چې د کافرانو دپاره په جماعتونو تعمیر او د هغې آبادول چې کوم دي نو دا مناسب نه دي، ځکه چې قبلېږي دي اسم نه. الله تعالی و انما یعمرو یقینا جوړی به مساجد الله جماعتون د الله تعالی من هغه څوک آمنه چې هغه ایمان راوړی بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې واقام الصلاة قائمي منځ وآت الزکاة ورکوي زکات ولم یخش الا الله او نه یریږي بغیر د الله نه، نو دا داسې خلک جماعتونه جوړ کړي نو دا الله تعالی قبلوي. داسې ګڼي کې یو مسله دا ده چې من آمن بالله والیوم الاخر واقام الصلاة، هغه سړی په جماعتونه جوړي چې په الله ایمان لري، ورځ د آخرت مني، منځ کوي او زکات ورکوي، په دې کې پر رسول باندې ایمان چې کم دی نو هغه ذکر نشو. د دې وجه څه ده؟ نو په دې باره کې تفسیر مظهری د ابن ماجه یو حدیث ذکر کړی دی، او حدیث دې سره وړی دی چې نبی علیه السلام صحابه کرامو نن تاسو وکړي چې آیا تاسو پوهیږئ چې ایمان په الله تعالی باندې څه شی دی؟ مل ایمان بالله، په الله تعالی باندې ایمان څنګه
صحابه کرام وایي چې بس الله او رسول په پوهیږم په نه پوهیږو. نو نبی علیہ السلام ته هغه تفسیر بیان کړ چې په الله باندې ایمان دا دی چې الله ومني، د الله رسول ومني، ورځ د آخرت ومني، نو ول دې د ایمان ویل کېږي. او تفصیلی حدیث دی دغه نه معلومه کې دا چې ایمان بالله په دې کې ایمان بالرسول په خپل باندې داخل دی. دا تحقیقات د تفسیری مظهری دي د یو حدیث په حواله سره د دې وضاحت کړی دی. نو بیا مطلب د څه شو؟ تفصیلی خلاصې د څه شو چې دا هغه څوک چې په الله ایمان لري، د الله تعالی پر رسول ایمان لري، ځکه چې الله باندې ایمان لرل د الله تعالی احکام عملي کول او منل دا د رسول نه بغیر کیږي نه. نو چې الله باندې نو څنګه باندې برای راست د الله تعالی سره خبرې ممکن نه دي، او ته رسول ومنه د رسول په نورسته به داغه په ذریعہ د الله تعالی احکام معلوم کین په الله باندې ایمان مضبوط شي، صحیح شي. او د الله تعالی په احکام او د الله تعالی په وعده یقین او ایمان او علم نشته دي، نو کته چې الله شته نو دغه کافي کیږي نه کار نه کوي. نو ایمان په الله تعالی باندې بده کې ایمان پر رسول باندې پر رسول په خپل داخل شو د حدیث په حواله سره. په دې ځکه کې ځنې خلک خطا شوی دي، هغه وایي چې یاره الله تعالی باندې ایمان د نجات د لپاره کافي کیږي، لیکن وای دا لری چانس دی، د لری چانس دی. لکه په بارز کا سړی دی یو غټ بلډینګ نه راولېږي او لاس چته شل چته نه، نو غالب دار چې مړ بشي او لګ لګ امکان دار چې کېدې ژوند دی پاتې شي. دا خبره غلطه ده، د سمون نه خوري. لہذا په دې کې د رسول د انکار نه بغیر اس چانس د بچ کېدو نشته، اس چانس د نجات نشته دی. او پر رسول باندې ایمان لرل دا د ایمان د ارکانو د اجزاو نه ده. په دې کې د لپاره د چانس نشته چې رسول ونه مني او رسول د واسطې نه بغیر الله ومني او جنت ته لاړ شي، بس کې دی نشي. نو په دې وجه مارب القرآن ذکر کړی دی چې من آمن بالله، د امن بالله تشریح په حدیث کې دا ده چې په الله او پر رسول باندې ایمان ولري، ورځ آخرت باندې منځ قائم کی، وآت الزکات زکات ورکي، ولم يخش الا الله، او ونه یریږي بغیر د الله نه. یره چې کوم دا د بدو قسمه ده، یو یره د اسباب کې اسباب لاندې یریدل، یو بغیر د اسبابونو یریدل. نو بغیر د اسبابونو یره چې کوم دا صفت د الله تعالی دا به کې به د الله نه یریږي، د بل چا نه باندې یریږي. او د اسباب لاندې یریدل نو دا خو انسان طبيعي شي د هر شي نه سره یریدي شي. نو په دې وجه باندې اعتراض د څوک نه کوي چې موسی عليه السلام کله امسا وګرځه ولا داغې نه خامار جوړ شو، نو فاوجس فی نفسه خیف، موسی عليه السلام بڑګي یره مخصوص کړ ته د خامار نو ویریدو. او حالانکه قران وایي چې ولم یخش الا الله، د الله نه بغیر بل چا نه باندې یریږي. نو دا سوال په خپل باندې ځکه حل شو چې الته کې یره او په اسباب کې ښکارا باندې خامار لیدو طبيعي یره، او کما یره چې منه د الله نه بغیر بل چا نه کې به شرک راځي، نو هغه بغیر د اسبابونو ده. اوس موږ چې الله نه کوم یره کو دا بغیر د اسبابونو کو، د اسبابونو بغیر موږ پویګو چې د الله تعالی قدرت او علم دومره دی چې موږ کلم نه فرمانی کوو، الله کلم غواړي نو موږ رانی ولې شي موږ عذاب را کولې شي. پاتې شو مخلوق، نو مخلوق څو بر اسباب نه استعمال کړي، موږ معلوم کړي نه یو، په موږ لاس برشوي نه یو، د سیمړي ته یې سم نشي ویلې. خدای الله تعالی نظام دې ډېر بدل لې، هغه د اسبابونو بغیر هم سګرانی ولې شي. نو د الله تعالی نه یره به هر ټیم کې بکاري. یره دې وضاحت د سی وایا چې ولم یخش الا الله، د دې مطلب دا دی په حواله د مال په قرآن باندې چې دا نه یریږي د بغیر د الله نه په امور دینیو کې، دینی کارونو کې د بل چا نه یریږي. نو مطلب دا دی چې د چا دومره یره په نه غالب کیږي چې د هغه یری د وجنه د بدن باندې عمل پری دي. نو موسی علیه السلام یره خود سه نه و چې د خامار نه دونه یریدلې و چې دین باندې عمل پری خودلې به د سخو نه، یا د مسلمانانو کم چې کلک مؤمنان دي د هغه یره خود سه نه ده چې د چا د یری نه بدن باندې عمل کول پری دي اسی پاتش. او کم خلک چې د چا د یری نه بدن باندې عمل نه کوي، ناجایز فتوی ور کوي، ناجایز کارونه شروع کوي، دغه خلک په مؤمنانو کې بیا شامل دي نشي. نو الله ولم یخشى الا الله، نه یریږي بغیر د الله نه، یعنی په امور دینیو کې د مخلوق نه دومره نه یریږي چې خپل دین باندې عمل کول پری دي. فعسان نزدید اولئک دا کسان ان یکونوا من المهتدین، چې دا شی د هدایت مندون کنه. هدایت مندل څه مطلب دی؟ هدایت مندون کې دي. نو بیا اصحاب کې څه شو؟ اصل کې هدایت مندل چې کوم دي، هدایت دوه معنی دي. د هدایت یو معنی دا ده ایصال الی المطلوب، خپل مقصد ته رسیدل، او دویم چې کوم دی نو اراءة الطریق، لار خودل. قرآن کې چې کوم ځګینو کې استعمالي کې تقریبا نو کله په یو معنی باندې راځي، کله بل معنی باندې راځي.
دلته محتدین په معنا د ایصال ال المطلوب سره دی نو معنا د شوا فعسى اولئک ان یکونوا من المحتدین نږدې د جدا کسان خپل هدف ته رسیدونکو نشي هدف چرته کې دی دوی جنت غواړي د الله رضا غواړي نو نږدې د هم دغه هدف دی حاصل کی د الله تعالی رضا هم حاصل کی جنت ته هم ورسیږي او دغه معنی نه ده چې نږدې د دوی حق لار معلوم کی حق لار معلوم کله د دومره چې کلک دي ایمان په الله او رسول لري اخرت منی منس کوي زکاتونه ور کوي د الله نه بغیر مخلوق نه دومره یاره په ناراضي چې دین ورته اواله کې پری دي نو معلومیږي دا چې د کلک مؤمنان دي لارې معلوم کړي ده لیکن ودغه لار په ذریعہ باندې اوس نږدې د خپل مقصد ته ورسیږي